औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतून को सलामुना ज़मान मोहम्मद अबूबकर बख्तियार खान दे नन माता असले ढेर गमगीन टॉपिक रोड़ल दे چې کوم نه تاسو غون خبر یې نیم خبر چې کم ځای شروع عالم دغه مړ ماشومان نه والم دغه مړ پلارانو او د مړ خلکو نه راوالم د مسلمانانو د ځان د کول نه راوالم د دې مسلمانانو ملکونو د خپل روریانو حمایت نه کول نه راوالم کم ځین راوالم مرګر زما ټاپک دی د فلسطین څنګه به تاسو ته پته وي زما نږدې ملک زما د مسلمانانو ملک فلسطین په ډېر تکلیف کې دی ډېر زیات تکلیف کې دی ایمان دومره ظلم کېږي یو فلسطین ماشوم یو ځل ووی چې موږ شپږ وخته مونځونه کوو لکه شپږ وخته مونځونه څنګه کوې سهارې غرمې مازدیګرې ماښامې عشا او د جنازې پر ورځ کې دي شپږ مونځونه کوي فلسطین باندې ځکه دا جنگ ځکه شروع شوی دی که غیر ملکی څه وایي چې دا مسجد اقصی ده نو دا د دې خپل ریلیجس ځای دی او د مسلمانانو نه دی په آخر فلسطینیان دومره مجبوره کړل د خپل ملک دنده آخر یو وړوکی شان ځای غزا ته راوستل غونډ فلسطین کې غونډ دومره تباهي کړو چې آخر کې دی غزا کې پاتې دي هغې کې هم پې حملې کېږي هغې کې هم پې بمباري کېږي دا څوک دي دا څوک مني چې دا مسجد اقصی د دې ریلیجس ځای دی د دې د خپل د دیني طرف نه ځای دی دا جیوز دي جیوز څومره دا دومره شیطاني خلک دي چې په دې قرآن د دې باره قرآن کې بار بار ذکر راغلی دی چې دې ډېر زیات شیطاني خلک دي د دې ته ته څومره موقع ورکوې نو دوی به عمره شیطاني کارونه کوي هټلر چې و د جرمني لیډر چې کم دا جیوز یې مړ کول او دې پسې راغلی او دې پسې دې غونډ قتل کول نو هر ټایم غونډې دنیا وې و چې دا د دې حمایت نه کوو د ده په خلاف ولاړو چې دا ته څه کوې دا ولې کوې زه دا نه وایم چې بل ریلیجن تبا کول پکار دی بل ریلیجن ته سویل پکار دی زمونږ دین موږ ته دا ښیي چې د بل دین به صبر به ورته کوې دا هغې پسې به څه غلط نه وی خو جوز دا چې کوم نو دوی به هر یو ریلیجن ته هر یو دین ته نقصان رسو چې کله هغه ته پته ولګېږي چې دا کس زما په ملک کې راځي دا خلک خو زما ملک کې راځي زموږ ملک تباه کوي نور به هم هغه کوي نو هټلر قتل کولی شروع کړل هر ټایم غونډه دنیا در خلاف وه خو ده صرف د دې دنیا خولو دپاره څه جوز پرېښودل وایي تاسو به وینئ تاسو به وګورئ د دې شیطانیت چې ډېر څومره شیطانان دي او بیا به ته پته ولګي چې ما دې ولې مړه کول نن خبره ظاهره شوه چې هټلر دا خلکه ولې مړه کول نن چې دې کوم شیطاني کارونه کوي ډېر نقصانات یې وکړل بل چې زما په سوچ کې دا څومره خبره ورسېده چې دا فلسطین حمله وکړه نو دا د یهودیانو پلان و او دوی خپله غوښتل چې فلسطین له فورس ورکړو چې دوی لږ شانتې حمله وکړي بیا د دوی د میډیا طرف او خپل د طرفه ورته لکونو سولجرز یې ورولېږل هغې تعداد ډېر زیات دي خو او فلسطین یې پې تباه کړو نو صرف د دې به یو د درې کسانو دي لکونو جهازونه لکونو کسان یې ورولېږل او فلسطین یې پې تباه کړو نو ظاهري خبره ده هټلر خبر ظاهره شوه چې دا جوز دا ډېر زیات شیطاني خلک دي دا ډېر زیات بدترین خلک دي دا د هر چا دین ته نقصان رسوي مونږ نور څه خو نه شو کولی زما به تاسو ته دا درخواست دی چې دعا زیاتر کوئ او خپل منځونه راټینګ کړئ خپل نور دینی کارونه راټینګ کړئ او دوی ته دعا وکړئ بل اسرائیل زه تاسو دا سامان څه داسې سیګرټس به درته کوله وکړم او دا به زه تاسو ته وښیم دا سامان تاسو پرېږدئ پیپسي مه څښئ پیپسي مطلب زه تاسو ته ووایم پے ایچ penny save Israel PEPSI د دې مطلب دا دی چې یوه پیسه ځوړندې زمانه هغه پیسه چې کوم امریکا کې پنی که نه
یوه پیسه ورکوي او یهودیانو ملک بچوي هغه ساتي او د فلسطین مطلب تباه کوي یهودیان بچوي نو فلسطین تباه کوي. انشاءالله په بل انټرویو کې سره ملاویږم. جزاک الله والسلام.